بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سيدنا حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نقل کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې په قرآن مجید چې یو سورت ته د دیشت آیاتې شفاعت لرجلین چې دا د یو سړي سفرش وکړي حتی غفر له تر دې چې په الله رب العالمین باندې مغفرت وکړي، په الله تعالی باندې وبخښي. دمر لوی فضیلت دا د سورت او دا سورت کیم دا چې دې ته وی تبارک الذی بیده الملک. دا د دې سورت فضیلت ته نو د دې سورت سوکا سورت ته د تلاوت په لحاظ سره سوکا ده، د الفاظ په لحاظ سره سوکا ده، وخت ډېر نه پلګیږي. نو چې د ورځې سړی دا د سورت د تبارک الذی چې د ته سورت ملک وی او تبارک الذی ورته وی، نو د دې سورت تلاوت په چار ده. الله د ملک له توفیق